أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سورة بني إسرائيل بحث نمبر آیت. فدی بحث نمبر آیت کی قرآن طرف ته ترغیب دی او کم خلک چې د دین مخ اړه د هغوی خسارې او تاوان ذکر دی. الله وننزل من القرآن من نازلو القرآن لره ما حغس هو شفاء چغا علاج دی ورحمت او رحمت للمؤمنین مؤمنانو لپاره. قرآن کې علاج هم دی او رحمت هم دی د مؤمنانو په حق کې. ولا يزيد الظالمين او نزیاتي ظالمانو لپاره د قرآن الا خساره مگر صرف خساره ور زیاتي. د دې حاصل دا شو چې قرآن علاج دی. د څه شي علاج دی؟ یو انسان کې روحاني مرضونه لکه غلط عقیدې او دغه شاندګي غلط عادات اخلاق، نو قرآن صراحتا دغه لپاره مستقل علاج دی. چې کوم خلک قرآني تعلیمات سره آشنا وي، قرآني تعلیماتو کې تربیت شي، هغه دنیا عظیم خلک جوړ شي. لیکن د دې سره سم جسمانی امراضو کې هم قرآن علاج دی. اگر چې د ذهن کې د قرآن ظاهر نه معلومیږي دا چې دا باطنی عقیدې او اخلاق او اعمال ټیکولو لپاره علاج دی، لیکن امام قرطبي رحمه الله دې آیات لاندې لیکلي دي چې دغه شان دار جسمانی مرضونو لپاره هم مستقل علاج دی. او باغې باندې امام قرطبي رحمه الله ډیر زیات احادیث هم ذکر کړي دي چې باغې کې مشهور واقعه یو هغه د چې کم کې صحابه کرام د یو ځګین روان شو په سفر باندې. دا واقعه بخاری شریف هم نقل کړی ده. او د کافرانو یو علاقې ته چې کله ورسېدل نو هلته کې د کافرانو دغه علاقې کې د روټۍ مطالبه د خلکو نه وکړه چې موږ مېلمستیا راکړئ، موږ مسافر یو. نو هغې ورته ویل کوم ځای کې نه دی؟ ورته ویل موږ د مدینې یو. ویل ښه بیا به مسلمانان هم ویل ویل بس مسلمانانو ځای دلته کې نشته ځای. چې کله دوی دغه ځای کې نه سفر شروع کړو روان شو، نو دې خلکو ورته وویل چې زموږ سردار چې کوم دغه مار وچیچو زهریله مار، او په تاسو کې دم والا څوک نو راشئ دم یې کړئ. نو هغې ورته وویل چې موږ خو سره خو دم والا شته دی، لیکن داسې خلک موږ دموونه داسې بر نښې نه دمو چې هغه دومره بې غیرته وي چې مېلمنو له روټۍ هم نشي ورکولی. نو دوی ورله ورته وویل خبره یې ورسره وکړه او دغه کسانو ته یې وویل چې تاسو به موږ به دا سړی دموو خو موږ له به دی په عوض کې تاسو پوره 100 بیزي راکړئ. په دې باندې خبره وشوه. دوی ورله دغه سړی دم کړو. سردار چې کله دم کړو هغه بس ټیک شو، صحت یې برابر شو، زهر ته راووتل. بیا صحابه کرام منځ کې لږ غونډه کې بحث راغی چې دا خو په قرآن باندې دا بیزي په قرآن وانخیستلی شوې، دا به منع یې که دا به جایز. نو بس بیزي به دغه شان کې سنبال راوستلې. د نبي علیه السلام نه یې تپوس وکړي چې دغه شان چلم کړی دی چې دا جایز دی که ناجایز دی، دا بیزي استعمال صحیح دی که صحیح نه دی. نبي علیه السلام د هغې د جواز دپاره او د دغې ټیک کار دپاره تایید دپاره نبي علیه السلام وویل چې دې بیزو کې ما لامیسه وکړئ. څه مطلب؟ یعنې بیخي جایز دی، صحیح دی، بیخي صحیح دی. نو بیا دغه صحابي نه نبي علیه السلام تپوس وکړي تا په څه شي دم کړی؟ صحابي ورته ویل سورة فاتحه مې وپیرې وویله، په دغه ځای مې ور چوپ کړه کوم ځای باندې چې مار چې چلی و، او بس زهر په هغه ځای باندې بېرته را روان شو. نبي علیه السلام ورته ویل دا کار دې هم ټیک کړلی، ځکه چې سورة فاتحه د مرګ نه علاوه د هر مرض علاج دی. د دغې واقعې نه هم معلومېږي دا چې دا جسماني مرض او علاج وشو. د نبي علیه السلام خپل عمل چې کوم دی معوذتین به یې لوستل، په هغې باندې مهتمول کول. صحابه کرامو نه هم دغه شانته کې نقل دی. نو جسماني مرضونو کې هم دا علاج دی. او په دې کې د مولانا اشرف باري تانوي رحمه الله مستقل کتابونه هم شته چې قرآني آیتونه به د دم دپاره څنګه استعمالوي او څه تاثیر لري، کم کم آیتونه د کم څه دپاره به استعمالیږي، نو هغه به مستقل کتاب هم لیکلی دی. او نور علماء هم مختلفو زمانو کې مختلف کتابونه په دې باندې لیکلي دي. ورحمت او دا رحمت للمؤمنین مؤمنانو دپاره. قرآن باندې چې څومره عمل کې او څومره تلاوت کې او څومره د نشر و اشاعت کې دومره به د رحمت هغه اسباب سیوا کېږي، هغه ځایونو ته رحمت راځي. ولا يزيد الظالمین او نه زیاتوي ظالمانو دپاره د قرآن الا خساره مګر تاوان ولا سیوا کوي. تاوان ولا څنګه سیوا کوي؟ څنګه قرآن باندې عمل کول او تلاوت کول فضیلت لري، دغه شان د قرآن نه مخ اړول او عمل نه کول دا هم لویه خساره لري. نو داسې نه شوله چې که څوک پې عمل کوي نو مزیه وکړه، څوک چې عمل نه کوي سم نه شو، نه تاوان شته نه ګټه شته، داسې نه ده. داسې چانس اپشن پکې نشته. نو کم کسان چې د دې نه مخ اړوي هغې دپاره تاوان سیوا کېږي. کم خلک چې بې عمل نه کوي د هغې تاوان سیوا کېږي. کم چې بې عمل کوي، تلاوت یې کوي، زده کوي، هغې دپاره
رحمت سیوا کیږي او د هغې لپاره علاج سیوا کیږي. نو د شریعت څومره احکام بیانېږي قرآني احکام او خلک ته مخ اړوي یو نه انکار کوي نه مني هغومره مقدار باندې به تاوان ورځ په ورځ باندې د خلکو دپاره ډېرېږي او کم خلک چې بیا عمل کوي جو هغې بس مخکې ذکر شو. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. دې ځای کې د اکثري انسانانو چې کوم ګمراه او فاسقان فاجران یا کافران دي د هغوی احوال ذکر کیږي چې فاسقان فاجران ګمراه بدعمله خلکو پہچان دا دی الله تعالی و اذا انعمنا هر کله چې موږ احسان وکړو په هغې باندې یعنې د ژوند پراخي پرې راولو. انعام کول په ژوند کې پراخي راوستل دی هغه رزق دی صحت دی امن دی ډېر شیزونه کېدلی شي کوم چې د ژوند سره تعلق لري. چې کله موږ احسان وکړو په انسان باندې په دغه ګمراه انسان باندې اعرض نو دا مخ واړې زما د دین نه او زما د شکر ادا کولو نه په بل طرف روان شي ښه په ګناهونو کې ورتېز شي. ونأى بجانبه دا لرې باسي خپله ډډه یعنې دین نه پسې نور هم ورتېز شي. ډېر خلک تاسو به لیدلی چې کله غریبانان و هغوی به کله کله به یې منظم کا او کله کله به یې نور هم دیني محفلو کې به یې حصه اخیستله لیکن چې کله دغه خلک عربو ته لاړه نور ځایونو نه پیسه برابره کړله نو په کور یې غټ غټ ډیشونه ولګېدل او په کورونو کې هغه ماحول یې جوړ شو چې داسې په ماسکو کې به هم دومره نه او بچه په لارو خوشې شو. بیا د دین مذاق وړوهل د علماو سپکاوی کول اسلام ته د اسلامي شاعرو مذاق وړوهل د هغوی عام یو رواج او محفل جوړ شو. نو دې ذکر کې د داسې انسانانو ذکر دی چې الله تعالی وایي کله به موږ احسان وکړو اعرض نو مخ واړې زما د دین نه مخ اړول دا چې عمل پرې نه کوي مذاق یې وړوهي او دغه شان د کې د زده کولو او عمل کولو هېڅ جذبې نه مخالفت یې کوي دا ټول صورتونه د مخ اړولو دي. ونأى بجانبه دا لرې باسي خپله ډډه دین نه خپله ډډه لرې څه مطلب و یعنې وچوړی پسې نور هم باغې شي نور هم ګمراه شي. وإذا مسه الشر هر کله چې ورته ورسېږي تکلیف مختلف تکلیفونه دي که بیماري که غم مرګ پکې راشي او دغه شان د کې قحط پکې راشي نور څومره مشکلات چې د ژوند دي هر یو چې راشي دغه تکلیف وي. کان یئوس بیا ناامید دی یعنې بیا دا تمه اړوي نه چې کنې الله تعالی به زما مشکلات بیا ختم کړي دا تمه یې ختم شي. نو د ګمراه خلکو یو علامه دا ده چې په سخت په ټیم کې مایوسه کېږي د الله د رحمت نه مایوسه شي او د رات په ټیم کې باغي کېږي دا د ګمراه خلکو علامات دي. قل ته ورته ووایه کل یعمل علی شاکلته ټول خلک عمل کوي په خپله طریقه باندې. شاکلته کې مفسرینو مختلف اقوال نقل کړي دي. چا لیکلي دي چې علی شاکلته په خپل طبیعت باندې خپل طبیعت باندې کار کوي څنګه چې خوښوي که کفر کوي او که اسلام راوړی او که منئ او که نه منئ خپل طبیعت ته ګورئ دا اصل کې زجر دی رټنه ده زوره نه ده. شاکلته یو معنا نیت هم دی چې ټول عمل کوي په خپل نیت باندې څنګه چې لګیایي خپل بړکم سنی ولي بس هغه شان لګیا شي وروسته خبر روانه چې الله تعالی تاسو پیژندلی یي تاسو د احوالو خبر دی الله تعالی به دغه پوره بدلا سم درکوي بس لګیا شي. نو شاکلتی په معنا د نیت سره هم راځي. تفسیر مزاری شاکلتی په معنا د هم شکل سره هم ذکر کړی دی چې ټول خلق یعمل عمل کوي علی شاکلته د خپل هم شکل مطابق. څه مطلب سړی چې په خپله باندې به کم شي کې اخته وي هغه شان خلک ګوري د هغوی سره معاملات دي هغه خلکو شان د کې لګیایي. او تفسیر مزاری به راغي تاییدات چې کوم دي د نورو آیتونو نه پیش کړي دي چې الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. هغه ځکه نه معلومیږي دا چې کم خلکو چې څنګه پیشه وي نو هغه شان خلکو سره رابطې ساتي څنګه چې عقیده یې څنګه عملي هغه خلکو سره به ناسته پاسته وي. نو ته چې د بل کلي سړی معلومه چې دا څنګه دی د خپل کلي د کس نه معلوم که چې ستا په کلي کې د چا سره ناسته پاسته و هغه څنګه خو ته معلوم وي نو ته پوه شه چې څوک خوا ته راځي هم دغه شانته کې دي دې لیول خلک دي. نو تفسیر مزاری وایي چې د شاکلتي معنا هم شکل دی یعنی ټول خلک د خپل پیډ والا سړی او د هم شکل سړی چې کوم دی چې د شان کارونه کوي د شان عقیده لري او د شان اخلاق لري هغه په طریقه باندې دیم لګیایي. امام قرطبي رحمه الله وایي دا ټول تعریفات چې راجمع کړي د دې خلاصه دا ده چې په انسان باندې د معاشري او د ماحول زبردست اثر او چې په کومه معاشره کې څوک پاتې شي دغه معاشري اثر په هغې باندې موجود وي. په کومو علاقو کې چې کافرانو حکومت کړی دی دورې تېر شوی دی نو هغې اثر رسوخ اوس موجود دي خلکو په شکلونو کې په اخلاقو کې اثر شته.
کم ځګر کې چې اسلامي حکومتونه تر شوي دغه ځګر کې باخر کې اوس هم آثار موجود دي ډېر حکومتونه خراب شوي آثار پکې شته دي نو په هر محفل او هر ماحول کې اثر موجود دي نو دې ځګر کې وایي تاسو هر یو عمل کوي علی شاکلته د خپل ماحول مطابق نو دې کې دا زجر دی نو مطلب دا شو چې تاسو په دې ماحول کې ځان ساتي احتیاط کوئ د هر چا سره ناسته پاسته مه جوړوئ ته کس اخلاق ته ګورئ کردار ته ګورئ دیندارۍ ته ګورئ انساني همدردي چیک کوي مخلوق سره مینه چیک کوي که دا خبرې پکې وي نو تاسو د ملګرتیا قابل دی او که دا خبرې پکې نه وي نو بیا د دغې نه ډډه وکړئ ځکه د په تاسو باندې بیا اثر کوي فربکم اعلم ستاسو رب ښه پوهېږي بیا من په هغه چا باندې هو اهدا سبیله چې هغه ډېر په هدایت دی په لاره کې یعنې دا ټول ښه خلک او بد خلک الله ته معلوم دي او الله تعالی د هغې د احوالو خبر دی چې دا دومره ګمراه دی دا دومره په لار باندې دی هغې مطابق بدله به ورله ورکوي نو بس وایي ټول دې لګیا شي په خپل طریقه دې لګیا شي ویسألونک عن الروح او دا خلک تپوس کې ستا نه په باره د روح کې روح مشهورې معنی قرآن کې ذکر شوي دي روح په معنی د وحي سره راځي د عیسی علیه السلام ته هم روح ویلی شوی دی جبرائیل علیه السلام ته هم روح ویلی شوی دی او روح یو بل څیز دی چې د هغې په وجه باندې مخلوقاتو کې ساه ژوندی او چې کله د روح لاړ شي مړ کېږي چې د انسان د ژوند سره تعلق د هغې د هم روح وایي دې ذکر کې د کم یو مراد دی چې دا خلک مثلا د روح باره کې تپوس کوي د ځینې علماو خیال دا ده چې د روح نه مراد د ذکر وحي ده چې دا د وحي څنګه نازلېږي دا وحي څه شی دی او څنګه نازلېږي په دې کیفیت موږ پوهېږو او هغوی وجه دا ذکر کوي چې مخکې د قرآن بحث راغی چې الله تعالی موږ قرآن نازلو د قرآن ذکر په ځای باندې راغی نو د دې سوال پیدا شو چې سوال دا به څنګه نازلېږي نو د مناسبت هم د مخکې سره شو نو بیا وایي سوال دا د قرآن د نازلېدلو باره کې دی لیکن امام قرطبي رحمه الله دا قول رد کړی دی او دا صحیح نه ده او د شان نزول له هم پته لګي چې دا قول سټیک نه دی قول بل کم چې امام بغوی رحمه الله په تفسیر سره نقل کړی دی او امام ترمذی رحمه الله لږ اختصار سره نقل کړی دی دا غي خلاصه دا ده چې مکه معظمه کې د یو روایت مطابق مکه معظمه کې چې کوم مشرکان او هغه به کوشش کاوه د نبی عليه السلام متعلق سوالات او اعتراضات پیدا کی او په نبی عليه السلام باندې وکي لیکن دا خلک ان پړو اعتراضونه نشي جوړولای دی یو وفد ولېګو مدینه منورې ته چې تاسو لاړ شئ مدینه منوره کې د يهودانو لوی علما ناست او هغه په آسماني کتابونو باندې پوېږي نو هغه د نبی عليه السلام باره کې صحیح معلومات لري د هغه يهودانو نه سوالات اعتراضونه زده کوي چې په نبی عليه السلام باندې وکړي جوابونه کولای شي کنه شي کولای پیغمبر دی کنه دغه روایت کې دا هم دي چې دغه خلکو خپل منځ کې کوم بحث روان کړي نو بحث یې بلې طریقه شروع کړ چې ګوري نبی عليه السلام د پیدایش نه روانه د دې عمره پورې د نبی عليه السلام غداري موږ نه دلدلې دروغ موږ نه دی اورېدلې دوکه‌بازي د دنیا سره محبت هیڅ شی موږ بجبن کې دغه تصور نه دی کړی یو پاک دامن انسان دی اوس د پیغمبري دعوا وکړه نو د مخکې نه خو کردار موږ ته معلوم دی چې ټیک دی لیکن د پیغمبري زم په ځین کې نه راځي چې د پیغمبر دی کنه دی موږ یې حیران کړیو اوس یې کنه منو نو هغه تیر تاریخ ثابتوي چې ودی منل شي کې منو زموږ طبيعت نه مني زموږ د بوتانو خلاف دی د رواج خلاف دی دا خبره زموږ ذهن ته نه کوزيږي نو تصدیق د لپاره دوی یو وفد ولېګو مدینه منورې ته د يهودانو نه معلومات وکړي چې دا پیغمبر دی کنه دی دا د علماو نه معلومات وکړي دا وفد چې کله مدینه منورې ته راغی د يهودانو عالمانو سره بحث وشو هغه ته وایي زم په علاقه کې سکاس پیدا شوی دی چې دا غیر ټول کړه موږ ته معلوم دی چې یو نیک او بهترین انسان دی په دې کې شک نشته لیکن په حال د پیغمبري دعوی کړی دا تاسو آسماني کتابونو کې داغه سم معلومات لرئ کنه لرئ او سوالات موږ ته وخایي چې هغه سوالات به وګورئ چې پیغمبر دی کنه يهوديان ورته درې سوالات وخودل چې دا درې سوالونه ور باندې وکړي کړه د درې وانو جوابونه وکړل دا پیغمبر نه دی ځکه دغه یو سوال د دغه جواب پیغمبرانو سره نه او د پیغمبرانو سره مناسب د دغه جواب وکړي جواب مناسب نه لري روز دغه باس را روان دي چې د دې جواب ولې مناسب نه دی او د دوه سوالاتو جوابونه بدر کی او د یو سوال جواب بنشي کولای نو پیغمبر وای کله ټول جوابونه وکړم نه دي او ټول جوابونه ونه کړل د ټول پاتې شول نو بیا پیغمبر نه دی کوم صورت کې پیغمبر دی چې د سوال جواب پرې خو دو چې هغه د روح متعلق سوال لته روح څه شي او د حقیقت سره د دې جواب پرې خو دو د تفصیلی جواب درنک او د باقي سوالونو جوابونه در کړل نو دا به صحیح پیغمبري او دا مخکې کتابونو کې د قشاد علامات ذکر دي
ځکه چې روح د حقیقت او کیفیت باره کې تاسو نه کول د یو بې ضرورته بحث دی او بې ضرورته بحث کې ننوتل د یو عالم دپاره یا د یو مفتي دپاره خاص کر د پیغمبر دپاره د مناسب نه دي. په دې باندې امام بخاري رحمه الله یو مستقل باب هم لګولی دی چې عالم او مفتي به د هر سوالونو جوابونه نه حل کوي خلکو ته چې څوک راځي څه شی وړاندې کوي دی وزید له حل کوم داسې به نه کوي. دی به خلکو ته ګوري چې د دې سوال حل کولو د دین سره څومره تعلق دی، دین د څومره فایده رسوي او د دین سره څومره نقصان به دین ته رسېږي. دې ته لاس اقل لیول باندې به سوال حل کوي او سوال به پرېږدي چې دین ته فایده وحل کوي، دین ته فایده نه بس ځای پرېږده به حل کول. او دا آیت چې کوم دی نو امام بخاري رحمه الله په دلیل کې پیش کړی دی. نو دې ذکر کې د دې سوال حل کول هم ټیک نشو. دویمه خبره دا ده ځینې سوالات دا ده چې هغه د عوامو د فهم نه د هغې پوهېدل لږ اوچت دي، عوام په هغې باندې په اسانه نشي پوهېدی. او روح د یو څه شیز ده چې په دې باندې عالمان په مشکله باندې پوهېږي، ډېر خلک پې پوهېږي لیکن په مشکله باندې پې پوهېږي نه. عوام خو دې باندې ډېر پوهېدی شي نه سر یې به د دې په حقیقت باندې اوس په دې باندې د بحث شروع کړي، یو ناشنا بحث به عوام پې پوهېږي نو بس د سوالونو اعتراضونو د نفرتونو به یو بله لار کولاو شي، یو بل مصیبت برابر سره شي. دغه وفد راغی یهودیانو سره خبرې وشوې، یهودیانو ورته خبره وکړله 3 سوالاتو کې یو د روح متعلق و چې روح څه شي. دویمه دا ده چې هغه څوک چې د مشرق نه مغرب ته سفر یې وکړلی، شمال نه جنوب ته سفر یې کړی دی، ټوله دنیا یې کتلې ده، دا سړی څوک دی پوره قصې راته وکړه. اوس دا وروسته به سورة کهف کې به راشي ذوالقرنین په نوم باندې. نو دا یو ناشنا عجیبه واقعه وه او د دې تعلق د آسماني کتابونو سره او د عامو قصو سره تعلق نه و. نو لکه دا واقعه ته تفسیري بیان کړله نو معلومیږي چې پیغمبر دی عام کس د دې قصو سره هېڅ تعلق نشته دی، عوام خلکو سره د دې قصې تعلق نشته. آسماني کتابونو کې دومره په تفصیل سره قصه موجوده نه ده بلکې مختصر اشارات ځای په ځای موجود دي، تفسیرات د هغوی سره موجود نه و. اوس که دا واقع په تفصیل سره وښودله نو دا دلیل دی چې دا پیغمبر دی او دا آسماني وحي په ذریعه باندې کېدی شي، بله ذریعه باندې کېدی نه شي. درېیمه خبره سوال دا دی هغه کسان چې لاړه به غار کې پناه واخیستله او دې سره یو سپی هم لاړو، سورة کهف کې د هغې بحث را روان دی. دا کسان څوک وو، څو کسانو او په څه باندې دوی علاقه پرېښودله او غار کې پناه واخیستله، دا 100 کاله په دې غار کې پراته وو. دا یو داسې حقایق دی د عوامي معلوماتو سره هېڅ تعلق نشته دی بلکې د دې آسماني کتابونو سره تعلق دی. نو که دا سوال یې حل کړو نو بیا به دا پیغمبر نو نبي علیه السلام ته چې کله دا سوالات پیش شو نو دا آیاتونه نازل شو. اولنې دا نازل شو چې ویسألونک عن الروح، دا خلک د روح په باره کې ستا نه تپوس کوي. دا صحابه کهف بحث وروسته را روان دی، په سورة کهف کې به راشي. ذوالقرنین بحث هم په سورة کهف کې را روان دی. نو هغې نه ثابته شوله، یهودیانو هم دا خبره تصدیق کړله چې دا پیغمبر دی او دا واقعي پیغمبر دی. دویمه واقعه چې کومه ده د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په حواله باندې امام بخاري او مسلم دواړو نقل کړې ده. هغوی هم دغه واقعه نقل کړې ده په بل انداز باندې او د مدني په حواله نقل کړې ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې زه نبي علیه السلام سره د مدني په یو بیابان کې روان وم، نبي علیه السلام سره یو امسا ورسره وه، په یهودیانو په یو جماعت باندې تیر شو، د اکثر مولیان خلکو عالمانو خپل منځونو کې بحث کاو چې هغه پیغمبر را روان دی، سوالونه پې نه کوو. نو ځینو مشرانو باندې کول چې سوالونه نه جوړېږي غلط کار مه کوئ، خو دغه جذباتیت را پاڅېدو او په نبي علیه السلام باندې اعتراضونه شروع کړو. یو سوال یې دا وکړ د روح څه شی دی، حقیقت یې څه دی. نو دا سوال چې کله وکړ نو نبي علیه السلام کېناست، امسا یې ولګوله او ډډه یې ورته ووهله او کېناست، سترګې یې پټې کړې. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې زه پوه شوم چې نبي علیه السلام ته وحي نازلېدل شروع شو، ځکه د وحي نازلېدل په دوران کې به نبي علیه السلام ډېره خوله هم راتله او ډېر عجیبه غوندې کیفیت پې جوړېدو. نو ما ته د وحي هغه اندازه ولګېدله چې وحي پې نازلېږي. یو ساعت وروسته چې کوم دی نبي علیه السلام سترګې وغړولې او دا آیتونه یې ولوستل چې ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. نو دا واقع مدنیت منسوب ده. دې ذکر کې سوالات دا دي چې د صورت مکی دی او واقعه د مدینې شوله، کومه خبره صحیح کېدی شي. نو چا یو ته اهمیت ورکړل چې بل ته ورکړی دی، لیکن تفسیر مظهري چې کوم تحقیق کړی هغه مضبوط تحقیق دی. هغه دا ده چې دا صورت د آیت چې کوم دی یو پر مکه کې نازل شوی دی. هغه واقع چې کوم امام بغوی رحمه الله نقل کړل، امام ترمذي هم هغه واقعه ده. بیا هم دا آیتونه چې کوم دي دوباره مدینه کې بیا نازل شوي دي او داسې ډېر صورتونه شته چې هغه دوه پیرې نازل شوي دي. یو پر مکه کې بل پر مدینه کې دوباره نازل شوي دي. نو چې دوباره نازل شوي هلته کې به دې کې بحث رانغی، اختلاف کې په خپله باندې ختم شو، حل شو. لیکن امام قرطبي رحمه الله را دې دویمې واقعې د عبدالله بن مسعود د دې واقعې نه دا مسله ثابته
چې کوم خلک وایي چې دا تاسو چې کوم دی د قرآن باره کې شوی دی د وحي باره کې شوی دی وایي دا خبره صحیح نه ده ځکه صحیح نه ده چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې عام يهوديان ناس سوال یو کوي چې روح څه شي دی نو يهوديان قرآن څخه پیژاند وحي څخه پیژاندل ښکاره خبر ده جاغي هم د روح یاداو چې کوم واجبانی د مخلوقات ژوند دي هم د یاداو قول الروح ورتوای چې روح من امر ربي دا حکم در رب زما دی یعنی الله تعالی په حکم سره روح پیدا کیږي د عام مخلوقات په شان کې نه دی جسم نه لري دغه شان کې توالد تناسل نه لري بس الله تعالی په خپل حکم سره را پیدا کوي او د الله تعالی حکم وشو نه یو د الله تعالی حکم نه بیا نه پیدا شوی چې حکم نه شوی بس دومره ثابت شول چې په عام اجسام باندې ذویل اجسام باندې مقیاس کوي په عام مخلوقات په شان کې نه یو بل شان کې شي چې د انسان د عقل او دغه د پیک امناسیس لګ بالاتر دی اوچت او د عام خلکو د فهم بره دی دومره مسله معلومه شوله باقي چې کوم دی د هغه کیفیت او حقیقت اس پیدا نشته اس باس ته ضرورت نشته او باس کې نقصان شته پیدا بکې نشته دی نو لہذا هغه جواب یې ونه شو په ځای پاتې شو ځکه چې هر سوال حل کول ضروری نه دي هر سوال کې حل کول پکار نه دي او دومره معلومه شوله چې اجسام په شان کې نه دي نو څوک سوالات لري چې دا روح په جسم کې څنګه وته او بیا چې وته نو د بوتل کې ما ونل دو سوالات دا سوالات پاتې ځکه دي چې اجسام په شان کې نه دي امن امر ربي دا الله یو حکم دی بس وما اوتیتم من العلم الا قليلا او نه درکړل شوی تاسو ته علم مگر ډېر لږ درکړل شوی دی د دې مطلب دا دی تاسو ته علم محدود دی کم دی دومره نه ده چې اوس په هر شي باندې ځان پوهوئ او هر شي ته ځان رسوئ دا تاسو نشئ کولی تاسو د وسې نه ده او دغه شان دغه څه پیدا هم نشته دی او دا کم علم چې تاسو سره موجود دی نو دغه هم داسې علم دی چې ستاسو مستقیل ملکیت نه دی کله چې الله غواړي تاسو د علم بېرته مغستی شي ډېر پرې سړی علم کړی هر څه د هېر شي هر څه شی پاتې شي نو الله تعالی وایي کوم علم چې تاسو درکړی شوی دی دغه ډېر لږ دی ولئن شئنا که زموږ خوښه شي لنذهبن بالذي من ببوزو هغه څه اوحینا الیک چې موږ وحي کړل تا ته دغه آسماني الهي وحي چې کومه ده دا به در اوچته کو بیرته دا یو قسم زجر شو اگر چې مخاطب نبی علیه السلام دی تعلیم امت ته دی چې په هر شي پسې لګېدل او باغی باندې مغرور کېدل او باغی کې باسونه کول او خلک تنګول دا ټیک کار نه دی که الله خوښه شي د خپل علم بدنه هم بیرته واخلي دغه تحقیقات چې کوم دی دا تفسیر ماره په قرآن نقل کړی دی په دې انداز باندې ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا به ته بیا نه مونې د خپل ځان دپاره به به د وحي باندې علينا په موږ پسې وکیلا څوک ذمهوار هېڅوک هم دا د ستا لپاره پیدا کېدی نه شي چې دغه کم علم دنه ما اوچت کړی دی بېرته زمانه واخلي تا ته واپس کړي هېڅوک پیدا کېدی نه شي نو چې کله نه شي نو مسله دا ثابته شوله چې په هره خبره باندې د پوهېدلو کوشش مه کوه چې کومې د دین کې ضرورت نشته او اسې عبس سوالات دي ډېر خلک سوالات کوي کله چې ابراهیم علیه السلام واقع خلک واوري سوالات شروع شي اګټ بیا چا وخوړو اډوکي کم ځای کې ته واچول ښکارې چېرته پراته وو نو د دې دین سره څه تعلق د دنیا سره څه تعلق دی عبس سوالات دي بس داسې خلکو دپاره کتابونه مه ګوره سوالونه ولا مه حل کوه بس زه یې پرېږده دغې پیدا نشته نو امام بخاري دې همدغه مسله ثابته کړې ده چې هر چې کله یو عالم مسله حل کوي نو دی به دې ته ګوري چې په دین کې څومره ضرورت دی چې ضرورت یې حل کړي چې ضرورت یې نه په ځای پرېږده دا تعلیمات شو د امت لپاره